السلام علیکم ملګرو ایمریټس ایرلاین یو ډیره غټه کارنامه سره انجام کړې ده. ایمریټس ایرلاین دا هغه ایرلاین دی د دوبۍ ایرلاین دی چې دای سره کله ډومبنی جهاز نو دای له جهاز ته پاکستان ایرلاین پی ای ای ورکړو جی دای له پایلټان هم پی ای ای ورکړو. نن سبا چې دای ترقی تاسو وګورئ نو د پاکستان په پی ای ای ډپارټمنټ باندې د پاکستان پی ای ای جهاز باندې به تاسو له افسوس درشي. یو داسې جهاز چې په دنیا کې نمبر 1 یادېدو او نن سبا دغه حال تاسو وګورئ پی ای ای یادوم او بل طرف ته ایمریټس ایرلاین چې د پی ای ای شاګردان دي هغه چې کومه ترقی کړې ده او څومره پیسې هغه په یو کال کې ګټلې ده چې تاسو اورئ حیران بشئ جی. په دې باندې تفصیلا خبره کوو خو هغې نه مخکې که چېرې تاسو په خپل کورونو کې سولر سیسټم انسټالیشن کوئ یا ستاسو ملګري کوي نو په سکرین تاسو له زموږ کارت ښکاري جي په دې باندې رابطه کولی شئ. د په کې پی کې بټون نه بیسټ ریټس تاسو له میلاویږي جي د سولر انسټالیشن مکمل سیسټم موږ سره شته جي. اوس راځئ جي د ایمریټس ایرلاین په دغه باندې خبره کوو په کارنامه باندې. ایمریټس ایرلاین دا اوس چې کوم کال روان دی 2024 نوالي 2025 پورې 22.7 بلین پرافټ کړی دی. 22.7 بلین لکه ملین نمنا بلین کې د پرافټ کړي 22.7. نو اوس په دې خوشحالۍ کې د ایمریټس ایرلاین چې کم منیجمنت دی هغه دا فیصله کړې ده چې موږ به د 22 هفتو د 22 هفتو سیلري به موږ ټول امپلای ته از ا بونس ورکو. لکه دومره ګټه هغه کړې ده چې څومره هم په ایمریټس ایرلاین کې کار کوي که هغه سویپر پایلټ نه وای تر سویپره پورې چې څومره هم ایمریټس ایرلاین امپلایز دي ایله به د 22 هفتو سیلري په بونس کې ملاويږي. لکه دومره ګټه هغه کړې ده په دې یو کال کې 22.7 بلین درهم چې کوم دی دا یو ډېر هیوج اماونټ دی, یو ډېر غټ اماونټ دی چې دا صرف ایمریټس ایرلاین د دوبۍ د پاره ګټلې دي. نو چې کله د ستا په ملک کې د ستا ډپارټمنټس مخ په ترقۍ روان یو هغه ګټه کوي نو د ستا ملک په هیڅ کله هم نه خرابېږي. زموږ ملک تباهۍ په طرف ته ولې لاړو چې زموږ هر ډپارټمنټ کې کرپشن کیږي, زموږ هر ډپارټمنټ ګټه نه کوي, زموږ هر ډپارټمنټ خپل ځان هم نه ساتي نو عوامو له به څه فایده ورکړي. مطلب خپل ځان هم نه ساتي, مطلب مې دا دی چې دومره پیسې نه ګټي چې دا خپل څومره هم کسان دي چې پکې تنخواګانې وشي یا هغوی خپل مینټیننس یا د هغوی چې کم سروسز دي پوره کړي نو بیا به عوامو له یا د ملک معیشت له به څه فایده ورکړي. د ملک معیشت له رستا د ملک اساسي فایده ورکوي لکه ایرلاین شو, د ستا ریلوے شوه, د ستا سوی ګیس شو, د ستا بجلی شوه چې دا غټ غټ سیزونه د ستا دا غټ غټ ډپارټمنټس ملک له ترقي ورکول شروع کړي نو د ستا معاشي حالت رو رو په بره روان شي. خو چې د ستا په دې غټو غټو ډپارټمنټس کې کرپشن وي نو د ستا دا معاشي حالت چې کم دی رو رو په ښکته را روان وي بلکې د ځمکې نه هم لاندې لاړ شي. بل طرف لکه موږ وګورو نو دوبۍ دا اعلان هم کړی دی چې دروازې د دوبۍ 10,000 ویزې ایشو کیږي د ویزټ ویزې 10,000 ویزې دروازې اوزي د ویزټ ویزې لکه دروازې 10,000 خلک چې کوم دی دوبۍ له ایز ا ویزټر ځي نو دغه ویزټر به خامخا څوک په ایمریټس ایرلاین استعمالوي, څوک په بل استعمالوي, څوک په بل استعمالوي او دغه ویزټر 10,000 چې دروازې دوبۍ له لاړ شي نو دی چې دروازې الته خرچه چې کوموي $10 واچوي ډېر کمه خرچه د لمه یاده که $10 واچوي 10,000 ته په 10 کې ضرب ورکوي چې څومره پیسې دی د ویزټر نه ګټي. د ویزټر اوس ولې هلته ځي؟ امن دی, سکون دی, خوشحالي ده, انټرټینمنټ دی, د عوامو سهولت دی هلته نو خلک هلته چکر ولځي. دغه تاسو چې لاړ شئ کله برج خلیفه تاسو وګورئ نو تاسو به ټول انګریزان دغه هلته وینئ. یو هغوی چې کومې خرچې کوي په دوبۍ کې چې تاسو پیله خیر تاسو چې کله برج خلیفه ته کله ځئ نو کومه لاره چې برج خلیفه ته تللی ده هلته مختلف منی ایکسچینج والا دوکانونه دي دا پیسې چې پکې خلک بدلوي. تاسو صرف 15 منټه هلته ودرېږئ تاسو له خپل اندازه وشي چې دوبۍ له کم ملک خلک راغلي دي او دوی کمې کمې پیسې یورو به هلته تو وویني, ډالر به هلته تو وویني, د هر ملک پیسه به تو وویني چې هلته بدلېږي لګیا وي لکه دومره خلک راځي نو پیسه ولې بدلوي دا دغه هلته بیا لګوي درهمو له چینج کړي بیا یې دغه هلته لګوي. دنیا کې ډېر مالداره خلک دي نو په دې وجه باندې دوبۍ دومره مخ په ترقۍ باندې روانه ده جي. نو په دې ویډیو کې دا څه معلومات مې سره شریکول د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.